چې کوم ډي پی او بونیر دی یا مطلب دا دی چې ریجنل پولیس افیسر دی ملکڼ والا یا آی جی پی صاحب دی هغه نه پر زور دا مطالبه کوو چې دی درنده صفت انسان له داسې سزا ورکړي داسې سزا دی مقرر شي چې دا نور خلک د هغې نه عبرت واخلي چې بیا څوک په دې وجه باندې ښځه نه وژني چې یاره زه بل واده وکړم دا به مړه کړم بل واده کوم د دې هلک پلار او د دې هلک مور هغه هم په دې کې ده سره شامله ده دا جي زه د املوک یم او دا داسې مسله وه چې مخکې نه د دې هلک د واده خواهش وکړه نو ده به هر وخت چې دی نو دا وي چې زه واده کوم او زمونږ د خور به موږ ته وي چې یاره دی واده کوي نو لکه زه به هم دا کور پرېښودی نه شم زه به د سره ناست یم په دې هر څه چې کوي که ما وژني او که پرېږدي دی به هر وخت وو لا کور ته به هم نه راته دی به د کراچۍ نه راغی جي او یو ځای بل ځای به ناست و لکه کور ته به ناست بغیر د دغه شپې نه چې په کومه شپه باندې ده دا کار کړلی او د هغې نه وروسته بیا چې دی نو جي موږ ته د شپې د شپې 10 بجې چې دی نو دا جینۍ وژلې ده او بیا موږ ته د شپې 12 بجې ټلیفون شوی دی تاسو ته ټلیفون چا کړی روزي خان کړی چې تاسو راشئ دا جینۍ بېهوشه ده د هغې نه وروسته ډاکټر موږ ته ټلیفون وکړو چې دغه شان ستاسو خور ده دا مړه ده او ما خو پکې څه ونه موندله عجیب بس چې موږ لړو نو هلته کې چې موږ وکتل نو جینۍ مرۍ هم ماته وه یو طرف نه یې دا غوږ هم تور و په دې یو لیچه کې مو زخم و بس موږ ډایرکټ هغوی ته وویل چې داسې کار وکړئ چې موږ د دې میډیکل کوو او یعنې موږ کته بوتله هغوی ته موږ وویل تاسو اف آی آر وکړئ زموږ په رشید باندې دعوه ده دا زموږ غال دی اوس څه مطالبه کوئ د حکومت نه اوس خو دا مطالبه کوو چې لکه زموږ د دې مسلې دی تپوس وکړی شي او لکه د دې خال دی راوباسي موږ له او د دې تپوس وشي ځکه چې دا خو سبا دپاره نور لانجې پکې هم داسې راځي نو ټیک ته جي دی موږ باندې کړی نه دی لکه د واده نه موږ ته خپل واده وکړه ځان له خو زموږ خور به سره ساته او دې ته هم موږ وایو چې خیر دی د واده وکړي چې کله ته نه ساتلی نو بیا موږ حساب کتاب کوو او دې یو ماشوم وه او د هغې ماشوم یې نه دې زړه نه صبرولی کنې دا به راغلي وه او د دې نه مخکې 3 میاشتې مخکې دا راغلې وه په روژه کې 3 میاشتې دا ما په کور کې ساتله او یعنې بیا چې دا ما هلته بوتله په خپله ده وي چې یاره دا ما پرېښې ده ما ټیک ده تا پرېښې ده خو په عدالت کې به لکه ما سره خبره کوي هغې باندې ویرېده نو بیا کور کې به دی لړ که راځئ حکومت نه زموږ دا مطالبه ده چې لکه د دې تفتیش دې وشي تپوس دې وشي د دې مطابق چې دی نو انصاف وشي قدرمندو دا وخت را سره بل د دې علاقې یو سوشل ورکر ولاړ دی دې نه تپوس کوو چېرې دا قسمه واقعات د دې نه مخکې په موضوع کې شوي دي او که نه او څه حقیقت دی د دې او څه مطالبت کوئ تاسو جی یاره د دې نه مخکې خو داسې د په دې وجه باندې مرګونه نه دي شوي چې یاره مطلب زه واده کوم او ما ته په واده کې رکاوټ یا مطلب دا د ما له څوک د ښځې د پاسه رشته نه راکوي نو داسې دا اولنی ځل دی البته داسې شوي دي لکه د غیرت په نوم باندې قتلونه پکې شوي دي چې هلک او جینۍ مطلب د غیر مرد سره هغه قتل شوي دي خو داسې لکه تر اوسه پورې نه دي شوي چې خپله ښځه صرف په دې وجه باندې وجل چې هغه ما زه بل واده کوم او دا ماته په منځ کې رکاوټ دی نو دا لومبی ځل دی او څه مطالبات کوئ د دې حوالې سره د حکومت نه نو مطالبه خو دا دی چې چونکې دا یو داسې واقعه ده چې د دې څومره مذمت وشي کم دی زمونږ چې کوم ډي پی او بونیر دی یا مطلب دا دی چې ریجنل پولیس افیسر دی ملکڼ والا یا آی جی پی صاحب دی هغوی نه پر زور دا مطالبه کوو چې دی درنده صفت انسان له داسې سزا ورکړي داسې سزا دی مقرر شي چې دا نور خلک د هغې نه عبرت واخلي چې بیا څوک په دې وجه باندې ښځه نه وژني چې یاره زه بل واده وکړم دا به مړه کړم بل واده به وکړم خو چېرې دی د قانون د لاس نه بچ شو او دی مطلب دا دی چې لکه په دې دغې کامیاب شو نو بیا به دا یو رواج جوړ شي هر سړی به داسې کوي چې ښځه به صرف په دې وجه وژني چې یاره زه به دا به مړه کړم بل واده به وکړم او د انویسټیګیشن باره کې تاسو تر دې دمه پورې د هغې نه چې ګورمنټ پولیس کوم انویسټیګیشن کوي یا لګیا دی هغې نه مطمئن یې تر دې حده پورې خو پولیس مقامي پولیس چې دی ایسیچو پولیس سټیشن نګری هغه خو الحمدلله په دې خبره کې کامیاب شوی دی چې مجرم یې نیولی دی هم په ځای باندې مجرم نیولی دی خو نور د انویسټیګیشن حوالې سره لا تر اوسه پورې موږ په کپن دپن باندې یو چونکې دا کیس بیګا نه بله شپه شوی دی بیګا پرون 4 بجو پورې خلک په دې باندې وو او کیدای شي اوس زموږ چې کوم شکوک او شبهات دي چې په هغې کې د دې هلک پلار او د دې هلک مور هغه هم په دې کې ده سره شامله ده
چې د دې جنۍ په دې قتل کې. نو پولیس ته د مقامي تاڼه چې ده هغه د مطلب دا دی چې لکه اوس داسې د دایره اختیار چې ده لږ کولاو کړي د تحقیق چې پته ولګي چې یاره آیا دی یوازې داسې هلک یوازې په دې کې ملوث دی یا مطلب دا دی چې بالکل یو پری پلان ګیم دی چې د دې موږ ته پته ولګي. جی ډېر شکر. دلته هر ورځ لامبي یو پیغله خپلو وینو کې چای خور په څه ګناه کسر تپوس یې نشته دی. دا موضوع په خاوره باندې دا لومبی قتل نه دی بلکې څو قتلونه داسې مخکې هم وشو خو تر دا دمه یو قاتل ته هم قرار واقع سزا نه ده ورکړې شوې چې د وجې نه د زنانو د کورني تشدد او د زنانو د قتل روجان تر ساعته سیوا کېږي. د علاقې عوام مطالبه کوي چې د انویسټیګیشن دې وشي او قاتل ته دې قرار واقع سزا ورکړی شي چې آینده دپاره څوک د زنانو د قتل جرأت هم نشي کولی.